دلته سیګنل کول داسې څوک نشته دی چې دا باندې څوک ما باندې څوک چوکیدارو لګي. دا به د خپل د ایمان د ضمیر مطابق د ایمان او د ضمیر مطابق به ته فیصله کې او څومره ستا الله سره تعلق وي د هغې مطابق به ته فیصله کې، څومره ستا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تعلق او نسبت وي د هغې بنیاد باندې دا فیصله ته کې. مفتی تقی عثمانی صاحب دا برکات هم دا فرمایلی دي چې دا حدیث پاک دا د نظر په حفاظت کې عبارت النص دی او د ټولو ګناهونو په باره کې دلالت النص دی. څه معنا دا شوه چې نظر حفاظت خو به طور خاص دا انعام دی چې نظر حفاظت په موقع باندې سړی ځان قابو کی، الله جل شانه به درته د ایمان مټاس والی ورکوي. او داسې د غیبت موقع ده 100% دی غیبت کولی شي خو دی اون کی د الله د رضا دپاره غیبت نه ځان وساتي، هغه دپاره هم دا واده ده. دروغو موقع راغه، د بهتان موقع راغه، د پیغور موقع راغه، د بدګمانۍ موقع راغه، د غصې موقع راغه، د ریا او د کاوی موقع راغه او په دې ټولو ګناهونو باندې د ځان قابو کو او دا ګناهونه کا فرض مز موقع راغه د خوب ورغله دی خو د مانځه وخت دی او د صادر ځان ناخوا کو مانځه ته متوجه شو، دا هم موقع ده. په دې ټولو موقعو باندې د ځان د شریعت حکم مخکې تابع کو، د شریعت حکم ادا کو، د ګناه نه ځان وساتو، فرض واجب ادا کو، حق الله حق العبد ادا کو. هغه د پاره هم دا انعام دی چې الله جل شانه دې بنده ته هم د ایمان حلاوت او مټاس ورکوي. الله دې موږ ټولو ته د دې دا نعمت را نصیب کړي. الله دې موږ ټول د دې سودا خریداران کړي. دا سودا دې الله دې موږ ټول نصیب کړي او الله دې موږ تاسو نه راضي شي. طریقه به سي طریقه داسې چې داسې نیکو مجالسو اهتمام وشي. په خپلو ځایونو کې د درس قرآن درس حدیث حلقو کې ناسته پاسته وشي. دعوت او تبلیغ سره سره په دې ذهن باندې تعلق وساتي چې الله زما اصلاح وشي او د دین درد ماته نصیب شي. نمبر 1. نمبر 2 د ذکر اهتمام وي، ذکر الله اهتمام، استغفار، درود شریف، درېمه کلمه اهتمام سره سحر ماښام یا کم از کم شاوروز کې سلسل جلد د اهتمام وي. داسې اهتمام څنګه چې موږ روټۍ خورو، څنګه چې موږ چای څښو، څنګه چې آرام کوو، څنګه چې ساه اخلو، داسې زندګۍ حصه جوړه شي. او دا شان تلاوت قرآن پاک اهتمام، قرآن پاک د تلاوت اهتمام داسې ورځ زموږ ماښام نشي او داسې شپه سحر نشي چې هغې کې تلاوت نه وي. زندګۍ حصه جوړه کو بتکلف، اول بتکلف وي او ان شاء الله تعالی یو 40 ورځې پس په دا زندګۍ حصه جوړه شي. 40 ورځې اهتمام سره عمل په نتیجه کې به هر بنده ته دا احساس وشي چې دا خبره د قابو ده، د بې قابو نه ده، دا کنټرول کې ده، دا زما نظام کې راتلی شي، زه متوجه نه یم. انشاءالله د نیکو مجالسو د ذکر الله د اهتمام او د قرآن پاک د تلاوت د برکت به انشاءالله تعالی یو همت، یو طاقت او یو استعداد پیدا کیږي. دغه همت او طاقت او استعداد برکت سره به د ګناه نه ځان ساتل اسانېږي، د نظر حفاظت به اسانېږي، د ژبې حفاظت به اسانېږي، د زړه حفاظت به اسانېږي، د لاس پې حفاظت به اسانېږي، د حرامو ترامو نه ځان ساتلو چل به سړي ته اسانېږي، چل به زده کېږي ورته. حقوق الله حقوق العبادو کې څومره رکاوټونه دي، هغه رکاوټونه باندې به دته الله جل شانه یو همت طاقت ورکوي او دغه رکاوټونه به انشاءالله تعالی لرې کېږي. الله دې موږ ټولو ته د دې توفیق را نصیب کړي. نو د ذکر اهتمام موږ دلته 2 تسبیحات کوي، باقی تسبیحات خپل سہولت او د فرصت مطابق هغه کول پکار دي او روزانه بنیاد باندې، صرف مثلا د جمعې ورځ باندې نه، جمعې ورځ باندې خو دلته کې موږ مرګري وي او ماحول جوړولو دپاره یو د ذکر لږ شانتې حلقه ولګو. مقصود دا خبرې دا اصل هدایات او تعلیمات اصل مقصود دي. د ذکر یو ماحول جوړولو دپاره، د ذکر اهمیت چې زړه ته کوشي، دې دپاره موږ د ذکر اهتمام کوو. باقي پورا هفته د ذکر پابندي پکار ده او چې کوم تاسو ته تربیتي اصلاحي کارډ ملو شوی دی، دا کارډ اهتمام کول پکار دي چې مزاج حصه جوړ شي. چا سره کارډ نه ان شاء الله بیا د دعا نه پسواله سلسله لا اله الا الله وای. لا اله سره د تصور پکار دی چې زما زړه الله ته متوجه دی، د لا اله برکت سره زما زړه نه غیر الله وزي، د غیر الله محبتونه او ناجایز احساسات او جذبات او رجحانات چې دی دا د لا اله برکت سره زما زړه نه وزي او د الا الله په برکت سره زما زړه ته د الله تعالی عظمت، د الله تعالی محبت، د الله تعالی نسبت را منتقل کیږي او
خاص طور باندې چې کوم ګناه خطا کې کوم کمی کو تاهه کې کوم ټینشن کې ډیپریشن کې یا کوم مادي جسمانی مسله کې بیماری کې سره مبتلا دا غي نیتن پکار دی چې خدای پاک د دې کلمې په خاطر باندې زما د پریشانه زما د غمونه زما د بیماری زما د افکار او هموم چې ده خدای پاک په خپل فضل او کرم سره لري کی خاص طور باندې دغه کوتا هو نیت پکار دی چې لا اله برکت سره خدای د دې اصلاح فرمایي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله